بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سینٹر پوائنٹ سرا زم محمد فہیم دے وقت کے پورا ملک کے یو عجبہ غنتے کے ٹول بلیک آؤٹ تے بالکل چکم لوڈ شیڈنگ دے اغا مونگا گورو لگیایو چے خارونو کے ہم دا اتونا والا تر لسو گھنٹو پورے او پہ خبر غنتے غٹ خار کم چے صوبیٹونا غٹ خار دے تسے زیون اشتا دے چے التا 2 اور 14 گھنٹے مسلسل بجلی نوی شپے 12 بجے بجلی لاړه شي او بیا په سبا سحر 12 او یوا غرمه شي خو بجلی را نشي پورا پاکستان کے دقا حل دے صرف په پیښور کې نه دی پیښور ڈی ای خان نوخار چترال سوات گلگت بیا نه پس پنجاب بلوچستان او د سندھ مختلف خارونو کې هم دقه مسله ده ټول ملک کې د وخت کې لوډ شیډنګ پورا په پیک باندې روان دی ډیر زیات لوډ شیډنګ دی او په لوډ شیډنګ باندې څنګه چې زموږ د ملک یو روایت ته مونږه سیاست هم کو لګیایو جماعت اسلامي د جمعې پر ورځ د اتوار پر ورځ بخښنه غواړم په پیښور کې احتجاج اعلان کړی دی هغوی به احتجاج کوي د دغه لوډ شیډنګ خلاف یو ځل بیا پیښور بندیږي په دې به خبره هغې کوو چې خیر احتجاجونه ولې پیښور کېږي لګیا دي خو بهرحال مونږ به دا هم ګورو چې نور صوبو کې څه روان دي په پنجاب اسمبلی کې دغه لوډ شیډنګ خلاف یو قرارداد هم جمع شوی دی په هغې به هم بحث کېږي چې آخر څه مسله ده بیا هغې نه بس مونږ وکتل چې شهباز شریف صاحب هم بیان مخې ته راغی کوم چې اپوزیشن لیډر دی چې زمونږ په دور کې دغه بجلی ښه برابره وه آخر ولې د دغې حکومت په دور کې بجلی کمیږي لګیا ده چې کم فګر د وخت کې مخې ته راغلی دي د وفاقي حکومت لخوا هغه دا دي چې په پورا ملک کې د بجلی چې کم ضرورت دی هغه 25,000 میگا واټه دی د وخت کې په پورا پاکستان کې 25,000 میگا واټ بجلی پکاره ده حکومت دا وایي چې مونږ ته تقریبا څه 3 تر 3,500 پورې د شارټ فال مخه ده خو حقیقت دا نه دی د بالکل مختلف دی ذریعې دا وایي د انرژي ډپارټمنټ د پاور ډپارټمنټ هغوی دا وینا ده چې د وخت کې په پورا ملک کې صرف 14,000 میگا واټه بجلی ورکړی کېږي تقریبا 9,000 میگا واټه بجلی کمه ده د کمې له وجه آن ایوریج اوسطن په پورا ملک کې اتونه والا تر 10 غنټو پورې لوډ شیډنګ دی خو څنګه چې موږ ګورو چې هر څه یونیفارم نه وي یو شانتې نه وي څه ځایونو کې لوډ شیډنګ زیات وي څه کې کم وي نو که په کوم ځای کې لوډ شیډنګ اتو نه 10 غنټو نه کم کړی شوی دی 4 ته راوستی شوی دی چې کوم ځای کې ریکوري ښه ده نو بیا په څه ځایونو کې دغه لوډ شیډنګ چې کم دغه غنټې کمیږي نو اخوا ته بیا دا خبره 1300 او 60 غنټو ته هم تللی ده دا افیشل فګر دی د خیبر پختونخوا مختلف سیمو کې 60 غنټې هم لوډ شیډنګ کیږي لګیا ده ټانګ کې پرون 50 ډیګري سینټیګریډ و نن په سوات کې ګریډ سټیشن باندې اورو لګېده او دا دواړه هغه شیدونه دي چې هغه هم یو موقع ورکوي دغه تقسیمه کار کمپنۍ ته چې هغه دغه بجلی لوډ شیډنګ دپاره یو لاره وګوري چې لوډ شیډنګ ځکه کیږي چې موږ سره بجلی د وجه نه لوډ د وجه نه بیا دا اور لګي او موږ هغه بجلی پوره نشو ورکولی اوورال موږ ګورو چې پوره پاکستان کې دا مسله ده خو دا یو بله مسله هم مخې ته راله چې تربیلا ډیم کې شګه راغلې ده د هغې د وجه نه هم تقریبا 300 میگا واټه بجلی نه جوړیږي لګیا ده هغه بجلی هم ایساره شوې ده بجلی جوړیږي نه نو بجلی به مخکې رسي څنګه نو دې وخت کې شارټ فال کم چې حکومت مني تقریبا هغه ذریعو تر مخه 9,500 میگا واټه دی خو دغه که موږ پکې شاملو نو 9,000 میگا واټه دې وخت کې موږ ته شارټ فال ښکاري د کمې له وجه نه چې دې وخت کې په پوره پاکستان کې 10 والا 8 غنټو پورې بجلی نشته دی څه داسې پاور پلانټ هم دي چې هغه حکومت پخپله بند کړي دي او حکومت دا وینا وه چې دغه پاور پلانټ یې موږ ته هېڅ قسمه فایده نه راکوي خبره به کوو چې د خیبر پښتونخوا صورتحال څه دی خیبر پښتونخوا کې بجلی موږ ته ملاویږي څومره زمونږ ضرورت څومره دی او بیا آیا موږ ته د ضرورت مطابق پوره بجلی ملاویږي او که نه ولې چې موږ وکتل چې زمونږ منتخب غړي هغوی په دغه پیښور کې په ګریډ سټیشن ورځي او چې کوم ځای نه بجلی بنده وي هغه بجلی هغه شروع کوي خلک دې وخت کې برداشت کوي لګیا دي چپ دي پیښور کې یو کم 50 ډیګري سینټیګریډ پرون او دا ګرمي کمیږي نه سیوا کیږي لګیا ده ګو چې دا خبره هم مخې ته راله پی ډي ایم ای لخوا چې را روان 2-3 ورځو کې دننه به لږ صورتحال ښه وي د ملک مختلف لر او بر چې صورتحال دی هغه ځای کې به بارانونه کیږي خو ګرمي به نه کمیږي ګرمي په خپل زور باندې وي په جوبن باندې به وي جون دغه میاشت پاتې ده هر ځل له موږ ګورو
چې جون او جولای کې مونږ ته دغه لوډ شیډینګ مخې ته راځي مسلسل لوډ شیډینګ وي په ګنټو لوډ شیډینګ وي او څه خلک داسې هم وي چې هغه بل هم نه ورکوي او کونډې اچوي دغه ټرانسفارمر چې کومې لګېدلي دي هغه یو خاص حساب سره لګېدلي دي هغوی ته پته وي چې دغه علاقه کې دننه 200 کورونه دي او دغه 200 کورونو دپاره 100 کیلو واټ یا 100 KV چې کوم یو ټرانسفارمر دی هغه به کافي وي هغه ولګي او بیا هغه کورونو کې دننه مونږ وګورو چې د یو په ځای 2 AC لګي 2 په ځای 4 AC ګان لګي او بیا ټرانسفارمر مقصي وي لاینونه هغه حساب سره لګېدلي دي کوم چې نن 10 کاله اول یا 12 کاله اول یو اسسمنټ شوی بیا هغه ځای کې نور کورونه جوړ شو خلک آبادي سیوا شوه کورونو کې دننه خلکو AC ګانو لګول نو چې کوم هغه ځای کې ډیمانډ دی هغه ځای کې د بجلی ضرورت دی هغه مسلسل زیاتېږي لګیا دی هغه لاین چې کوم په هغه سیمه کې دننه دغه بجلی رسولو دپاره جوړ کړی شوی هغه لاین د خپل ضرورت نه زیات د خپل وس نه زیات بجلی چې ورکوي نو بیا همدغه مسله وي چې مونږ ګورو چې کله درجه حرارت 40 او 50 ډګري ته ورسي نو بیا هغه ځای کې دغه ټول لاینز چې دي هغه هم ګرمیږي او چې زمونږ کوم ډیمانډ سیوا کیږي چې کوم ځای کې یو کور ته یو علاقې ته بجلی ورکړی کیږي په دغه حساب باندې چې دغه ځای کې به 100 کورونه وي 100 کورونه به وي هغوی دپاره 100 KV چې کوم ټرانسفارمر دی کافي دی خو خلط هلته بیا سیوا شي هغه هلته چې کوم اسسمنټ شوي وي د هغې نه ډبل AC ګان ولګي د هغې چې کوم کیپیسټي دی هغه هم سیوا شي نو بیا هغه لاین هغه وزن هم نشي برداشت کولی هغه پریشر هم نشي اخیستی او بیا همغه کیږي چې موږ وکتل ټرانسفارمر هم ډزو کی ګریډ سټیشن کې هم اور لګي بهرحال پورا خیبر پختونخوا کې د وخت کې زمونږ ضرورت څومره دی بجلی ملاویږي څومره او څنګه چې یو نیشنل لیول باندې شارټ فال راغلی دی نو مونږ ته څومره شارټ فال د وخت کې زمونږ کیسه کې راغلی دی په دې به خبره کوو د وخت کې مونږ سره ترجمان د پیسکو شوکت افضل صاحب ټلیفون د لارې موجود دی سر شکریہ تاسو مونږ له ټایم راکړه او څنګه ما ذکر وکړه چې شارټ فال خو شته دی په پوره پاکستان کې د خیبر پختونخوا صورتحال څه دی څومره زمونږ بجلی پکار ده څومره ملاویږي لګیا دی وخت کې او لوډ شیډینګ دی وخت کې څومره دی شکرګزار یم د مشرق ټي وي چې موږ ماته دا موقع راله موږ دغه غواړو چې موږ عوام خبر کو چې څه مسله ده او موږ لوډ شیډینګ څونه کوو او ولې کوو کم ځای کې کوو او کم ځای کې نه کوو بنیادی طور باندې دا فرق چې تاسو منسټر صاحب پرون ویلې دا فرق وشته او زموږ صوبه باندې ډېر فرق پدې نه راغلی چې زموږ خپل علاقو کې کم غلا کیږي کم ځایو کې غلا کیږي بجلی ناجایز استعمال د الته لوډ شیډینګ الریډي وو الته زموږ چې کم ځایو کې 80% نه زیات غلا ده الته 10 نه 12 نه 14 نه 16 غنټې پورې لوډ شیډینګ شته او موږ دا نه وی چې الته نشته خو ولې دا لوډ شیډینګ ولې چې الته غلا ده بجلی ناجایز استعمال دا فارمولا جوړ ده چې کم ځایو کې زموږ 20% نه کم غلا ده الته به موږ زیرو لوډ شیډینګ کوو او زموږ 1150 فیډرو کې تقریبا 300 فیډر داسې ده چې الته 0% لوډ شیډینګ د دې وخت کې هم نو هلته غلا نشته نو هلته نه کېږي تاهم دا ده چې ټریپینګ کېږي بعض اوقات دا لکه تاسو اوس وختي وویل که نه اوور لوډینګ شي اوس ګورئ نن زموږ سهار ټایم کې اوور لوډینګ په وجه باندې سوات ګریډر سټیشن باندې اور ولګېده نو عام خلک افیکټ شوز خو زموږ کسان لګیا دا کار کوي او زموږ بجلی چې کوم ریکوایرمنټ ده هغه موږ ته پوره ملاویږي زموږ څه ریکوایرمنټ شته موږ ته پوره بجلی ملاویږي څه کمی نشته لوډ شیډینګ موږ په دې نه کوو چې بجلی موږ ته کمه ملاویږي موږ ته بجلی شته اویلیبل ده خو دا ده چې لوډ شیډینګ غلا په وجه باندې زیاته کېږي سر تاسو کوم د غلا خبره کوئ پېښور خاریه ده مین سټي کې دننه د ځایونه شته چې هلته 12 او 14 غنټې مسلسل بجلی نه وي او چې کله تپوس کېږي نو هلته مسله ده کار کېږي لګیا دی آیا د دې تاسو پیشګي اطلاع ورکوئ هم چې دغه 14 غنټې یا 14 غنټې به بجلی نه وي بالکل جی دا تاسو اخبار کې هم چاپ کېږي مشرق کې هم چاپ کېږي 12 غنټې 11 غنټې نه کوو موږ 8-9 غنټې کوو چې کوم ځای کې کار اوس لکه چې پورې سوات کې تاسو ته مې ویل که نه هلته دې وخت کې زموږ 9-10 فیډر یې بند سهار نه هلته هغه باندې کار لګیا ده زموږ کسان اړم دا کار کوي نو اوس هغه خلک چې دا لوډ شیډینګ ده لوډ شیډینګ هونه د پرابلم کریټ شو موږ یې ټیک کوو نو دغه رنګ دلته هم بعض وخت څه مسله وشي لاین کې فالټ رال شي یا ټرانسفارمر خراب شي نو خلک دغه ګڼي چې موږ لوډ شیډینګ کوو زموږ لوډ شیډینګ کې فایده نشته تاسو حیات آباد وګورئ صدر کې څه علاقې ده نوخار کې مردان کې سوات کې ارتباط هریپور کې داسې علاقې ډېر ما تاسو کوم 320 فیډر 321 فیډر داسې ده څه باندې زموږ زیرو لوډ شیډینګ ده اوس هم دې وخت هم زیرو لوډ شیډینګ ده علاقو کې او دا نه چې آر وی آی پي خلک ده
عوام دا خدا دا چې ایول ته نه مونږ ته پیسې پورا راځي هلته لاس زمونږ 10-11% نه زیات نشته بعض ځایو کې 0% هم ده نو هغه خدا دغه رنګ انډسټریل فیډر دی نه هلته زمونږ لاس نشته مونږ هیڅ هم بجلی ورکو خو چې کم بعض اوقات داسې کوم ټرانسفارمر وسوځي یا لائن کې فالټ راشي یا 13 هفته کې اسیله راغلی او ایون زموږ پریس کلب بجلی افیکټ شوی نو اوس فالټ راغله زموږ کسان لګیا شي بعض اوقات 2-3 غنټو کې کار وکړي بعض اوقات زیات ټایم لګي نو زما خواست دا دی وخت کې عوام ته دو خواست زما دو ریکویسټ ده یو دا چې چا میټر شته آپ بجلی استعمالی برائے مہربانی په اعتدال استعمال کی دونوں استعمال کی چې نور لمبات شي تاسو چې کوم ځای ناس ته الته ای سی یو لګوي او ای سی تھرموسټیټ 26 نه کم مت ساتي او چې کوم ځای ناس ته الته لایټونه بلوي ایکسترا لایټ سودا دکانو او پلازو داسې زونه مکوي بوله چې چا کونډې لګولې دا چا چې میس یوز کوي الکتریسيټي ځان لپاره خدای لپاره او د قوم لپاره دا کونډې لري کی چې ټول له بجلی ملو شي ډېر شکریہ سر تاسو موږ له ټایم راکړو څنګه تاسو ذکر وکړ چې چا کونډې لګولې دي ګیلې زموږ هم شته صارفینو ګیلې کوي بالکل پیسکو نه ګیله کوي چې موږ ته بجلی پوره نه ملي شوکت صاحب څنګه وویل چې لوډ شیډینګ نشته دی لوډ شیډینګ کیږي مختلف ځایونو کې کیږي او غیر اعلانیه کیږي خو زموږ هم څه کردار جوړیږي چې موږ خپل دغه بجلی استعمال د بجلی کھپت چې ویل کیږي زموږ چې کم دی وخت کې استعمال دی هغه موږ څنګه کنټرول کو بهرحال جون جولائی کې هر کال عمدغه مسله وي او ولې دغه مسله وي په دې به خبره کوو د وخت کې موږ سردار طارق صاحب ټلیفون د لارې موجود دی هغوی مختلف دغه وابډه کې دننه کار هم کړی دی ډېر نږدې نه دا ټول سیسټم هغوی کتلی دی په پیسو کې دننه هم دا هر صحیح کتلی دي تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایم او زمونږ همدغه یو سوال دی چې آخر ولې دغه جون جولائی کې دننه بجلی موږ ته نه ملاویږي تقریبا 13-15 کاله وشو چې دا 2 میاشتې انتهایی سختي وي او هر ځله هر حکومت دا وعده کوي چې موږ اوس جی صحیح ډایرکشن کې روان شو او لوډ شیډینګ به بالکل زیرو شي خو بیا موږ ته همغه 10 او 12 غنټې لوډ شیډینګ ملاویږي مهرباني ډېر چې دا تاسو له کومه هیستري به ځخم او هغه ډېر ضروري چې دا پرابلم شروع شوی چې څنګه ولې دا پرابلم وسم دی موږ چې کوم وخت منګلا او تربیلا کمپلیټ کړل جی جی نو سټوریج هم ملو شو هایډرو پاور هم ملو شو نو هغه وخت چې کوم د ریشو د تھرمل او هایډرو په 1982 کې 72% موږ سره هایډرو راغی او تقریبا 28% چې کوم وو هغه تھرمالوجي د سره دا چې ډېر چیپ هغه موږ سره بجلی و موږ سره جبن جوړ شوی او درګي جوړ شوی او ورسک جوړ شوی د پس منګلا راغی تربیلا راغی نو دنه پس موږ اګریکلچر کې هم سب سفیشنت شو او موږ بجلی کې هم سب سفیشنت شو او موږ ترانسمیشن سیستم چې کوم هغه دا لوډ اخسته شو د ترانسمیشن لاینونه چې کوم دي چې کوم دا پروجیکټ جوړېدو هغه باندې لاینونه به موږ لګول هغه نه پس وابدا چې کوم خپل ویژن هو یو پروجیکټ هغه چې بس بریک ولګېدو او زیاتره دا پاور پروجیکټ چې کوم دا کې دا پولیټیکل انفلوئنس شروع شو اور خاص کر د چکم پروجیکټ لګېدلی او به آی پی پی راغی هغه په دانا ګران قسم کانټراکټ وشو چې دنیا کې دا مثال نشته لري ورسره څه وشو چې پولیټیکل سیستم او درزره کېږي به موږ ریکټیفای کولا بلغه چې ما کې ریکټیفای کې فلانه کړی نو ترانسمیشن سیستم او ګریډ سیستم باندې یو پیسې هم نه لګېدلې او لوډ په انکریز کولا دا حال راغی چې موږ اوسم دې مالم موږ ته جنریشن کیپاسټي دا موږ خپل ضرورت نه تقریبا 2 زیات دي استعمالول نه شو دوه وجات نمبر 1 موږ سیستم چې کوم د تفصیل سیستم transmission system دا لوډ نشي خسته موږ ترانسفارمر ګریډ سټیشن چې کوم دي هغه اپګریډ شوی نه دي موږ ترانسمیشن لاینز اپګریډ شوی نه دي بس ایکسپنشن باندې شروع شو پولیټیکل انفلوئنس شروع شو
هغه هایدرو پاور پروجیکټس چې کوم ډېر ضروري وو هغه بیک ډاون ته لاړل او پکې آی پی پی او دا راغل امپورټنټ فرنس آیل باندې جنریشن شروع شو. نو کدا اوس تاسو تاسو مانه وکړي چې دا ځکلی کې ناس بوډا سره یم چې دا ولې کېږي جناب دوه وجوهات دي پدې کې. نمبر 1 چې موږ خپل ټرانسمیشن سیستم چې دی دوه نشي اخسته او سمر کې دا دوه میاشتې خو وسته چې لوډ زیاتېږي ګرمي دی هغه لوډ نشي اخسته موږ سره جنریشن کیپاسټي دونه زیات کړی دی دونه زیات آی پی پی راوستي دي. نو سر کله هم یو پولیټیکل ګورنمنت راشي هغه کوشش کوي چې خپل 15 کالو کې دنه سیستم خګي تاسو چې کوم ذکر وکړو چې جنریشن زموږ ضرورت نه زیات ته تقریبا مونږه 25000 میگاواټ بجلی پکار دا او 2018 کې مونږه 29000 میگاواټ بجلی جوړولا 2000 میگاواټ زیات وا نو دا فوکس په دغه ډیسټریبیوشن باندې ولې نه دی ډیسټریبیوشن سیستم چې کوم د دې نشي اخسته کنه دا تاسو ته عرض کوم کنه جی نو کدا ډیسټریبیوشن سیستم اپګریډ کی کنه جی نو دا تقریبا ریکوایرمنت دا 2 ټایمز چې کوم دا زیات ده او دویم دا دی چې موږ سره اکانومي دونه خراب شوی چې موږ د آی پی پی نه نشو اخسته دي. آی پی پی دا هغه چې کوم آئی پی پی کمپنی نه موږ په 8 سنٹ باندې بجلی اګریمنٹ کړو بنگلہ دیش هغه په 2 سنٹ باندې هغه نه دی لګیا دی نو دغه ټول چې کوم دا اوس مې څه وایم او سر اوس حکومت لخوا یو غټ پروجیکټ شروع شو مومن ډیم داسو کله جوړیږي نیلم جهلم بای او سایت تکیدو خو مومن ډیم باندې کار روان دی ویل کیږي چې دا با کال 2025 کې مکمل کیږي سګنه دغه ډیم سره چې کوم تاسو ذکر وکړ چې یو ریشو وا د هایډل او د تھرمل تاسو ته لګي چې څه خواله براشي دغه ډیم جوړېدو سره یره جی اکدا دو وبدا هغه وین کتا تاسو چې هغه پروګرام چې کوم وبدا دا آئیډینټیفای کړیو هایډرو جی هغه دو ما تربیله نه پس جوړل کنه جی نو تاسو برانه شروع شه نو بونجي موږ سره د په سکردو نه برا هغه د 7100 میگاواټ انا پس باشا ډیم د 4500 لاندې داسو د 4500 لاندې پټن د 3500 انا تاکوت د 4500 لای خان دوبای خان دا ټول پروسس په خپل ټایم باندې کا جوړ شوی نو نن دا نه د اوبو شارټیج به او نه د بجلی شارټیج به ځکه چې وبدا چې کوم هغه پاور سټیشن جوړو نو هغه په خپل ټرانسمیشن لاین بتاله مخکې به تیارول. سر پیسکو دا خبره کړې وه چې کله امجد صاحب چیف ایگزیکټیو او دا خبره اوپنلی کړې وه چې کله مونږه د پیسکو دغه نظام بدلولو خبره کوو دا ټول گریډ سټیشن لاینونه مونږ بدلو نو مونږ ته کم از کم د 90 نه والا تر 100 ارب روپو پورې درکار دي چې ټول سسټم مونږه بالکل ریویمپ کو 100 ارب روپے د امجد صاحب په ټایم کې وي اوس ګرانی هم رااله هر یو شیز ګرانی کې لګیا دی سګنه آیا حکومت دا سټپ اغستی شي چې 100 یا 120 ارب روپے پیسکو لور کی چې دا والا خپل سسټم اپډیټ کا دا د تاسو هم کوي دا چې دا کمپنیانه جوړ کړل کنه جی دا کمپنیان یو کمپنی هم نه دی دلته چې پیسکو په 60 ارب او 70 ارب روپے نقصان کوي هر میاشت بالکل نو دا څنګه چې دا موږ دا آیډیا دا وږي چې دا کوم ډسمنټل کولا کنه جی نو دا کمپنیان نو به جوړول موږ وایي چې دا مخکې چې کوم د کوآپریټ سېکټر به جوړو او دا چې سیلف سفیشینټ شي خپل پروډکشن رن ټول باندې بیا به دا پرایویټایز کوو نو هغه وبدا خو یو اټانومس باډي او یو اتھارټي او یا د سی نه خسته دوه دا ډایرکټلی واخستو په بیوروکراتیک لاندې منسټري لاندې کو نو سر کې الکټریک همغه پرایویټ کړي دي الته هم مسله شته سو چا پرایویټ کړي دي کې الکټریک جی کراچي والا کراچي والا دا مسله ده کنه جی کراچي والا دا ټرانسمیشن کې ساده کنه ډیسټریبیوشن سیستم دی هغه باندې دونه زیات انویسټمنٹ دی کنه اوس
حکومت لگیا دے سٹیٹمنٹ ورکی کہ مونگا بس ټول نه زیات خپل پیسے اور پورا زور چکم دے مان ٹرانسمیشن لائن باندې لګو او د سیستم اف گریډیشن باندې لګو نو بیا به دا د دې یارجی دا د حل چکم دے نه دا د سوئچ بٹن حل نه دی دا لانگ ټرم هغه د پیسې پکار دي دا تقریبا 50-60 کالو نه دا اگنور سیستم دی ټرانسمیشن دا اپګریډ کول چې ده کنه جی تاسو به حیران شئ کہ یو ٹرانسمیشن لائن کیلو کې اگر دونه ګرم شي بالکل سور شوی او لاندې رواني هغه باندې دونه لوډ شوی دی دا ټرانسفارمر په ناس تاسو دماکا اورې چې وسوځېدو زه لوډ نشي اخیستی دا ټول ګیټ سټیشن باندې تاسو څه شو او دی هغه ټریپ شو جی لوډ ګرم شو لوډ زیات شو دا هغه کې دا موږ ته څونه نقصان دی یو گھنٹہ پتے منگ کلی کے بجلی بند شي 2 لاکھ روپے منگ تا دا ریونیو نقصان دے دا ما استا سٹڈی کرے صرف دا یو کلی که بجلی بندیگی نو 2 لاکھ روپے دا یو گھنٹے نقصان دے یو دا کلی خبر یو کلی خبر توکڑا دا شکریہ سادار سے تم نے ٹائم راکا اور ډیر تفصیلاً اگوی ذکر وکړو د سلويخ کالا اولنا تر اوسه پورې هغوی موږ سره شریک کړه چې صورتحال آخر ولې دې حد ته راله دا پهله ځل نه دی موږ وکتل چې دغه د بجلی مسله هر کال موږ ته ښکاري موږ چې پیدا شوي یو همدغه مسله ګورو او هغوی ټول عمر په دغې کې تېر که ویښته سپین شو ولې چې وی هغه وخت کې سیسټم ایثار شو هغه وخت کې که موږ دغه کار روان ساتلی وی نو نن به زموږ دغه نوی چې کوم نسل دی هغوی ته دا مسله نه وه خو بهرحال اوس هم څه لیټ نه دي لږ لانګ ټرم پلانینګ وکړئ د 20 کالو د 10 کالو 40 کالو نو موږ دغه کرایسس هم کنټرول کولی شو یو وړه شان دم اخلو تاسو پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو سبا وفاقي بجټ ته پاکستان را روان کال 2021 کال 2022 دپاره به پاکستان تحریک انصاف خپل څلورم بجټ پیش کوي بجټ کې به څه وي څنګه به وي هغه صورتحال خو یو خوا خو لږ ساعت وړاندې موږ وکتل د خزانې دپاره چې کوم د وزیر اعظم مشیر دی شوکت ترین صاحب هغوی پریس کانفرنس وکړ او هغوی مختلف ویناګانې وکړې وزیر خزانه دی هغوی دا وینا وه چې دې وخت کې مونږ د ټیکس کم کلیکشن کړی دی 13 کال په دومره وخت کې هغه 11% 11% سیوا مونږ راغونډ کړی دی هغوی دا خبره وکړه چې زمونږ پهله ځل کرنٹ اکاؤنٹ چې دی هغه هم خساره کې نه دی هغه په منافع کې روان دی او درې غټه وجه هغه دا ده چې مونږ د بار ملک نه چې کوم زمونږ خلک دي چې کوم مسافر دي هغوی پیسې ډېرې زیاتې راولېږلې د مخکې د اتمې نه تقریبا 10% زیاتې پیسې راغلي دي تر اوسه پورې روان 3 میاشتې نورې هم پاتې دي کوم چې حساب کتاب د 3 میاشتو یادو اب راځي وایي دا فګر تقریبا د مارچه پورې دی دې حوالې سره هغوی نورې خبرې هم کړي دي خو څه داسې خبرې هم دي چې لږ پای باندې یره پکار ده جی ډي پي ګروت ظاهري خبر ده ډېر زیات ښه شوی دی کوم چې د هغوی تمه وه د هغې نه زیاته را د هغوی دا وینا ده تقریبا 3.5 نه زیات زمونږ جی ډي پي ګروت شوی دی او د هغې غټه وجه زمونږ د زراعت زمونږ د صنعت او بیا هغې نه پس چې کوم زموږ خدمات دي سروسز دي د هغې د ایکسپیکټیشن د امید نه زیاته ګټه شوې ده زیات ګټور دغه حساب کتاب او ورسره چې کوم ځای کې لږې مسلې راغلي دي پای به هم خبره کوو چې کوم زمونږ ټریډ ډیفیسټ دی زمونږ چې کوم د تجارتي خساره ده هغه سیوا شوې وه 13 کال دا 15.6% وه او هغه د الله 9% نه سیوا شوې ده 9% نه سیوا راغلی ده مخې ته ورسره زمونږ که د خبره کوو د ګروت حوالې سره سیکټر حساب سره نو هغې کې هم مونږ ښه شوي یو خو کلیکس کلیکشن لږ غونډې کې کمزوری دی دې وخت کې مونږ سره په دغې معاشي امورو باندې نظر لري او انتهایی سینئر ریسرچر هم دی محقق هم دی علی سلمان صاحب ٹیلیفون د لارې د اسلام آباد نہ موجود دے بہت بہت شکریہ علی صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا اور جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا آج شوکت ترین صاحب کافی پر امید تھے کہ بہت ہی اچھا اس وقت جو معیشت کا پہیہ ہے وہ چل پڑا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 3.5 ہماری جو شرح نمو ہے وہ بھی انہوں نے بتا دی ہے کیا سمجھتے ہیں کہ جو یہ نئی رپورٹ آئی ہے لاسٹ ایئر تو بہت بری حالت تھی کچھ مثبت اشارے سامنے آئے ہیں
جی یقیناً جو پچھلے سال کے مقابلے میں جو اس سال کا گروتھ ریٹ ہے وہ یقیناً ایک اچھی خبر ہے 3.94% کے حساب سے، کیونکہ پچھلے سال تو ہم منفی گروتھ ریٹ میں چلے گئے تھے. تو یہ دنیا بھر میں اس وقت ریکوری ہو رہی ہے، تو پاکستان بھی اس وقت ریکوری کی طرف جا رہا ہے. جن دو سیکٹرز نے بہت بہتر پرفارم کیا ہے ان میں ہمارا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے، اور اس کے علاوہ ہمارا ایگریکلچر سیکٹر نے، زراعت کے شعبے نے بحیثیت مجموعی بہتر پرفارم کیا ہے. تو کچھ اشاریے تو ہمیں مثبت نظر آتے ہیں، اور لگتا ہے کہ جیسے ہم نے ایک اسٹیبلٹی جو اچیو کی ہے، جو استحکام حاصل کیا ہے، ہم اس کو گروتھ میں کنورٹ کر سکتے ہیں. البتہ اس کے لیے بڑی جو شرائط ہیں اس میں بزنس کے انوائرمنٹ کو بہتر کرنا، انویسٹمنٹ کو فیسیلیٹ کرنا، ٹیکس سسٹم کو بہتر بنانا شامل ہے. اور ابھی ہم بجٹ کا انتظار کر رہے ہیں، اس کے بعد حکومت کی جو حکمت عملی ہے سامنے آئے گی، کیونکہ اکنامک سروے میں تو ایک تجزیہ سامنے آیا ہے پچھلے سال کا، لیکن آگے کا سفر کیا ہوگا اس کا ہمیں اندازہ کل کے بجٹ کے بعد ہو سکتا ہے. علی صاحب، جو انہوں نے بات کی، جو مین مسئلہ رہا ہے ہمیں، وہ رہا ہے ریونیو جنریشن میں، یعنی ہم جو ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں اس میں بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے ہمارے لیے. انہوں نے بتایا کہ تقریباً 3,780 ارب روپے اکٹھے کیے گئے ہیں، جو کہ ہدف سے بھی 100 ارب زیادہ ہیں. لیکن اگر ہم دیکھیں کہ جو ایکسپیکٹیشنز ہیں، جو امید لگائی گئی تھی کہ ہم اکٹھا کریں گے، اس سے ہم لوگ کافی پیچھے ہیں. آپ کو لگتا ہے جو ہدف رکھا گیا تھا وہ اچیو ہو جائے گا؟ جی بنیادی بات تو یہ ہے کہ ٹیکس کی گروتھ کو ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ جی ڈی پی کی نسبت سے یہ کیسا بڑھ رہا ہے، کم ہو رہا ہے. اور آج کے سروے کی رپورٹ کے روشنی میں اس میں بہتری آئی ہے، اور اس سروے کے مطابق ہم دوبارہ 12% جی ڈی پی تک پہنچ گئے ہیں. اگرچہ جو پہلے جو آدھا شمار آئے تھے اس کے مطابق ہم نیچے کی طرف جا رہے تھے، لیکن لیٹسٹ نمبرز حوصلہ افزا ہیں. اس میں دیکھیں جو سمجھنے کی بات یہ کہ جو آپ نے فائنانس منسٹر صاحب نے بتایا کہ 3.7 کھرب روپے کا ہم نے ریونیو جنریٹ کیا، اور ساتھ ہی یہ بھی اگر آپ دیکھیں کہ ہم نے اس میں سے تقریباً 2.1 کھرب روپیہ انٹرسٹ کی پیمنٹ میں بھی صرف کر دیا. بالکل. تو یہ دیکھیں کہ اس وقت ہمارا جو مجموعی صورتحال ہے ڈیٹ کی اور گروتھ کی، وہ ہمیں اس سے باہر نکلنا ہوگا. ہمیں اس کے لیے گروتھ کی ضرورت ہے، اور صرف گروتھ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ساتھ ساتھ ہمیں ایک اکنامک ٹرانسفارمیشن کی ضرورت ہے. ہمیں مختلف قسم کے معاشی سٹرکچر کو بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو ملکوں کی ترقی ہے وہ ریونیو کی گروتھ سے نہیں ہوتی ہے، وہ بیسیکلی نجی شعبے کی گروتھ سے وابستہ ہے. سو حکومت یہ نہ سوچے کہ اس نے ریونیو کتنا بڑھانا ہے، بلکہ حکومت یہ سوچے کہ اس نے نجی شعبے میں امپلائمنٹ کتنی جنریٹ کرنی ہے، اور اس کو کتنا آگے لے کے جانا ہے، کتنے لوگ ہمارے ہاں نئی کمپنیز بنائیں جیسے اسٹاک ایکسچینج میں. یہ اصل میں بات ہے، اور اس میں ہمیں وہی کافی کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں تھوڑا ٹریڈ میں ہی شاید مسئلہ آ رہا ہے، کیونکہ لاسٹ ایئر ٹریڈ جو ہمارا ڈیفیسٹ تھا وہ 5.6 تھا، ابھی 7.1 پہ چلا گیا ہے. اور اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جو پڑوسی ممالک ہیں، ہمارا ٹریڈ ایک چین کو چھوڑ کے کچھ زیادہ مثبت انداز میں نہیں بڑھ رہا ہے. نہ تو ہمارا ایران سے کیسا تعلق ہے، نہ بھارت سے، اور نہ ہی افغانستان سے. کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم لوگ جی یہ تورخم کا بارڈر ہے یہ 24 گھنٹے کھلا ہوگا، چمن کا بارڈر بھی 24 گھنٹے کھلا ہوگا، نہ صرف افغانستان بلکہ تاجکستان، ترکمانستان، وہاں تک ہم لوگ ایکسپورٹ کریں گے. تو یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو لگ رہا ہے کہ ڈائریکشن ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے؟ جی میں نے جس طرح پہلے گزارش کی کہ اصل میں جو ترقی ہے، گروتھ ہے، وہ اس بات سے ہوگی کہ نجی شعبہ کیا پرفارم کر رہا ہے، اور اس پہ یقیناً تجارت اس کا ایک بہترین جو ہے نا میدان ہے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس سال ہماری 21 اور 22 بلین ڈالر کے قریب ایکسپورٹ رہی جو ابھی تک کے نمبر آئے ہیں، اور 24 بلین ڈالر ریمیٹنس ہو گئی ہے. سو ہمیں تو بیسکلی تو ریمیٹنس ہمیں سیو کر رہی ہے. ایکسپورٹ تو ہمیں بالکل ابھی تک پرفارم نہیں کر سکی ہے ڈی ویلیویشن کے باوجود. بہت مارجنل سا، معمولی سا بہتری ہوئی ہے، لیکن بہت خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوا. اور اس کی بڑی وجہ یہ کہ ہمارا جو پروڈکٹیو سٹرکچر ہے، اکانومی کا پروڈکشن سٹرکچر ہے، اس میں کوئی بہتری نہیں آئی ہے. اس میں جب تک بہتری پروڈکٹیوٹی سے آئے گی، اس میں بہتر ایفیشنسی سے آئے گی، انوویشن سے آئے گی، تب ہم جا کر ان ممالک کو کچھ اشیاء بیچ سکیں گے. ابھی ہمارے پاس وہ سرپلس بھی موجود نہیں ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ایکسپورٹ ڈائیورسفیکیشن کر سکیں گے، ہمارے پاس تو کوانٹٹی میں بھی ہم پورا نہیں اس وقت اپنی اکانومی کے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے ہمارے پاس، مختلف وجوہات کی بنا پر، جو ہم ایکسپورٹ کے اوپر ریلائی کر سکیں. سو ایکسپورٹ ایک لانگ ٹرم فینومینا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی انڈسٹری کو اور اپنے ایگریکلچر کو
ری آرگنائز کریں. اور یہ جو ہم نے ہر دفعہ ایک ہی 2-3 شعبوں کے جیسے ٹیکسٹائل ہے یا آٹو ہے, ہم ہمیشہ بجٹری ریسورسز ان کے حوالے کر دیتے ہیں, اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے اور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ نئی گروتھ کہاں سے آ رہی ہے. آپ نے جیسے بات ہمارا IT کی, سیکٹر, آپ نے کہا ریمیٹنس کے حوالے سے اس سال 29% زیادہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہاں سے پیسے بھیجے گئے ہیں, زر مبادلہ ہمارا آیا ہے. یہ کیا اس کے اوپر انحصار کرنا درست رہے گا؟ یہ اتنا سسٹینیبل ہے کہ جی اس سال بھی بڑھا ہے تو اگلے سال بھی بڑھے گا, اس سے اگلے سال بھی بڑھے گا, یا یہ ایک وقتی طور پر ہے, ابھی تو گزارا ہو گیا لیکن لانگ ٹرم میں شاید دھوکہ دے جائے؟ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ اکنامک پلاننگ کا لانگ ٹرم اس کے اوپر آپ انحصار نہیں کر سکتے ہیں. یہ ایک ونڈ فال انکم ہے جو پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ پاکستانی ہمارے باہر موجود ہیں. کچھ حکومت نے بھی چینلز میں اپنا جو لیگل چینلز میں بہتری لے کر آئی, اس کی وجہ سے بھی فلو بہتر ہوا, اور اس کے علاوہ اور بھی وجوہات ہیں, فلو ہمارا بہتر ہو رہا ہے. لیکن ہم اس کے اوپر ریلائی نہیں کر سکتے, بلکہ اگر آپ اس سے ریلائی کریں گے تو ایک طرح سے اکانومی میں, اکنامکس میں اس کو ڈچ ڈیزیز کہتے ہیں کہ جب ہم ایسی ونڈ فال انکم کے اوپر ریلائی کریں جس کا تعلق ہماری اپنی کیپیسٹی سے نہ ہو, بلکہ وہ باہر سے آنے والے چاہے وہ امداد کی شکل میں ہو یا ریمیٹنس کی شکل میں ہو, تو چلیں ایٹ لیسٹ اس میں بہتر بات یہ ہے کہ یہ قرضے کی شکل میں نہیں آ رہی ہے. لیکن اس سے ہماری اکانومی کے اندر کوئی ڈائنامزم نہیں آ رہا. ہم اپنے ملک کی جو نجی شعبے کو اس سے ہم کوئی بہتری نہیں کر رہے. یہ صرف کنزمپشن کی طرح استعمال ہوتی ہے. اس کا جو 60 سے 70% حصہ ہے جب باہر سے پیسے آتے ہیں, ہم اپنے گھروں میں دیکھیں تو ہم اپنی کنزمپشن کو گاڑی خرید لیں گے, کوئی ہم تھوڑی بہت کوئی گھر بہتر کر لیں گے, لیکن اس سے جو ہمارا ایک پرائیویٹ سیکٹر ہے, انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہے, اس سے وہ فرق نہیں پڑتا ہے. اس کی طرف ہمیں جانے کی ضرورت ہے. ایگریکلچر کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, انڈسٹری کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, تب جا کر آپ کی اکنامک گروتھ سسٹینیبل ہو سکتی ہے. یہ سسٹینیبل گروتھ نہیں ہے اس وقت ہماری. اور جو ریمیٹنس کی آپ نے بات کی, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پوسٹ پینڈیمک, کیونکہ اب حالات جو ہے وہ بدل رہے ہیں, ہمارے تعلقات بھی کچھ خاص اچھے نہیں رہے عرب ملکوں کے ساتھ, اور بھارت کے وہاں پر لیبر بہت زیادہ جا رہا ہے, ہمارا انحصار بہت زیادہ UAE پر ہے, عمان پر ہے, مسقط پر ہے, یا قطر کے اوپر ہے, سعودی عرب کے اوپر ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز سسٹین ہوگی یا شاید اس سے بھی کم ہو پوسٹ پینڈیمک میں جو ہمارے وہاں پہ لوگ ہیں وہ بے روزگار ہوں؟ پھر اس میں اس وقت جو مکسڈ سگنلز آ رہے ہیں, ابھی جو حال ہی میں جو سعودی عرب حکومت نے جو سگنلز دیے ہیں وہ کافی مثبت ہیں, اور جو ان کا اپنا جو آگے کا پلان ہے اکنامک گروتھ کا, اس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ پاکستانی لیبر فورس کو امپلوائے کریں گے. تو سعودی ایک میجر ڈیسٹینیشن ہے. کچھ ممالک ایسے ہیں جنہوں نے ظاہر ہے کہ ڈائیورسفیکیشن کی وجہ سے شاید ہمیں ان کے اوپر انحصار نہیں کرنا چاہیے, جیسے UAE وغیرہ ہے, وہاں پر ہمیں مسائل کا سامنا ہوگا مستقبل میں لیبر فورس کو. لیکن یہ ڈائیورسفیکیشن تو ہوتی رہے گی. دنیا کے اور ملک ہیں جن کو بہتر سکلز چاہیے. مثال کے طور پر جو بھی یہ بڑا انڈر ڈیبیٹڈ ایک انڈر پوٹینشیل ایریا ہے وہ ہمارا نرسز کا ایریا ہے. یورپ کے اکثر ممالک میں ٹرین نرسز کی شدید کمی ہے, اور ابھی یہ جو ہیلتھ کرائسس آیا اس کے بعد انہوں نے ہیلتھ بجٹ میں اضافہ کرنا ہے, کر رہے ہیں. تو ہم ایک ٹریڈیشنل ریمیٹنس جو ہماری لیبر ہے, ٹریڈیشنل لیبر کے بجائے ہم بہتر جو اسکلڈ لیبر ہے اور جہاں پر زیادہ ویلیو ایڈڈ ہو سکتا ہے, ان کی طرف ہمیں نئے ملکوں کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے جہاں پر ڈیمانڈ موجود ہے. اور لیکن وہ تبھی اس کا ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں جب ہم صحیح طریقے سے اپنی لیبر فورس کی ٹریننگ کریں. اس کے علاوہ تو ہم ظاہر ہے اس کی لمیٹیشن ہے اس وقت. یعنی تربیت یافتہ لیبر اب بھیجنا ہوگا. بہت شکریہ علی صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا تھا. سوور دل چئی کما خبر اکڑا آئی کہ دودرے ڈیرے اہم خبریں وے یو خداوا چکم دے وقت کے منگ تا بہارنا اور دا ذکر مک وزیر خزانہ صاحب چکم میں پیسے راغلی دی بارنا اگر زمونگ دا پارا دا یو نعمت نا کم ندی او دا ذکر وک چ منگ تا ڈراغٹا مسئلہ وا کدا پیسے نرات لے پیسے را لے خو دریم دانے چ منگ ہم پدا پیسو باندے اس انحصار کو دا خبر اکڑا علی سلمان صاحب چ وقتی تو کا بالکل ٹھیک تھا گزارا با اوشی اور لانگ ٹرم کے دا بالکل ٹھیک نہ دا منگ تا پکار دی چخپل دے وقت کے معیشت برابر کو زراعت ډیر پازیټیو مخې ته راغلی دی. په دغه رپورټ کې دننه انډسټري چې کوم لارج سکیل دا هغه ډېر ښه راغلی دا مینوفیکچرینګ والا, خو نور هم په دې باندې فوکس پکار دی ولې چې موږ اوس هم خپل هدف چې کوم د ریونیو جنریشن دی هغه نه دی حاصل کړی دی. یو وړه شنده ماخلو
تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو او به مونږ خبره کوو د احتجاجستان مطلب د پیښور حواله سره. پیښور نه اوس دا احتجاج ګډ جوړ شوی دی. هر یو کس راځي او دغه ښار کې احتجاج کوي. مسله په ټانګ کې وي، په ډی خان کې وي، په بنو کې وي، په هری پور کې وي، په شانګله کې وي، بونیر کې وي او که سوات کې وي. دغه د پیښور چې کوم صوبایي اسمبلی ده د هغې مخامخ جی ټي روډ بندول هر چا دپاره یو اسانه لاره جوړه شوې ده. ظلم په فلسطین کې کیږي که په کشمیر کې کیږي، سړک به دغه د پیښور بندیږي او هر یو کس که پوه دی که ناپوه دی ډېر په اسانه باندې دغه سړک بندوي. سړک بندولو والا کې د 20 ګریډ پروفیسر هم شامل دی او سړک بندولو کې یو عام رکشا ډرایور هم شامل دی. دغه چې کوم 15 میاشتې تېرې شوي دي، شپږمه روانه ده. لږ مونږ کوشش وکړو چې دا وګورو چې آخر پیښور کې چا او کله کله مظاهره کړې ده. نو که جنورۍ نه مونږ شروع کوو نو ټولو نه پهله مظاهره الې وشوه چې کله د تیر کال اخرنۍ ورځو کې په کرک کې یو سمادي وه، په هغې باندې حمله وشوه او غیر مسلم زمونږ چې کوم وروڼه خویندې دي هغوی راووتل، احتجاج یې وکړو. د هغې نه پس پهله غټه مظاهره د بي آر ټي د سټاف وه، هغوی ته تنخواګانو مسله وه، تنخواګانې نه میلاوېدې، هغوی بي آر ټي سروس هم ایثار که او بیا هغې د وجه نه خلکو ته مسله مخې ته راله. هغې نه پس همدغې جنورۍ کې د پیښور یونیورسټۍ سټوډنټانو دا وویل چې مونږ خو به نور امتحان نه ورکوو، مونږ به امتحان صرف او صرف آنلاین ورکوو، فزیکل امتحان دپاره مونږ تیار نه یو. هغوی دغه د چې کوم مین روډ دی هغه جام که، هغه بلاک که او یو ځل نه، دو ځل نه، درې ځله دا وشو. پېښور نه پس د اسلامیه کالج سټوډنټان هم راووتل، هغوی هم دغه روډ جام که او د هغې نه پس دا فیصله وشوه چې امتحان به فزیکل نه وي، امتحان به آنلاین وي. بیا موږ وکتل چې میډیکل سټوډنټان هم راووتل او هغوی دا مطالبه وه چې تاسو موږ نه امتحان واخلی. هغوی نه امتحان اخیستی نه، هغوی هم د لپاره همدغه احتجاج وکړه او خبره مخې ته احتجاج په ذریعه راله. لږ مخکې لاړو، فروری میاشت راله او فروری په میاشت کې سرکاري ملازمین ته دا لګېدل چې هغوی ته ډسپیرټي الاونس ډي آر ای نه میلاویږي او دا د هغوی حق دی. هغې دپاره هغوی احتجاج شروع کړه او پیښور دغه چوک جسټس چوک دغه بیا جام شو، بیا بند کړی شو، یو ځل دو ځل دمکي ورکړی شوه او بیا مارچ لاړه اسلام آباد ته. اسلام آباد کې بیا مطالبات ومنلی شو، خپلو کې مذاکرات وشو، عمل پې هغسې ونه شو، خو خبره هلته وقتي توګه باندې ایثاره شوه. چې کوم احتجاج و هغې خو دغه خلکو له ژوند عذاب کې واچاو. بیا مارچ ته رالو او بیا یو ځل موږ وکتل د پېښور یونیورسټۍ چې کوم سټاف و، کوم چې هلته کانټریکټ سټاف و، هغوی احتجاج وکړه، هغوی هم روډ ته راووتل او بیا رکشو والا ډېره اسانه د هغوی طریقه وه. هغوی په هایکورټ کې کیس هم روانو خو هغوی بیا هم راووتل او دغه بي آر ټي کوریډور کې هغوی ته د رکشه چلولو لپاره پرمیشن نه میلاوېده، اجازت نه میلاوېده. هغوی دغه سړک جام که، سړک یې بند که. دغه اشنغری کې یو رکشه ډرایور راووته، هغه هم د هر لاره بنده کړه او بیا یو څو غنټې پورې موږ وکتل چې دوباره پیښور کې دا هر څه لارې ته رانلل. د هغې نه پس یو بله غټه مسله تحریک لبیک، هغوی احتجاج مخې ته راغی، ای بین هم کړی شو، خو پیښور سره سره پوره پنجاب کې احتجاج شوی و. دا هم احتجاج د پیښور دغه یو سړک باندې و چې موږ ورته جي ټي روډ وایو. بیا 15 ورځې انټرنیټ هم بندو په دغه احتجاج دوران په پیښور کې. ټیچران راووتل په 31 مئی باندې او دغه په جسټس چوک کې یا دغه اسمبلی مخامخ د 20 ګریډ افسر باندې هم د 20 ګریډ پروفیسرو په هغه باندې ډنډې وچلېدې، شلینګ وشو، پولیس اهلکاران راووتل، سوک سپېړې وشوې، ګرفتاریانې وشوې او موږ وکتل چې هغې نه پس مذاکرات وشو. اوس ته خدای خیر وکړي چې یو هفتې لپاره دا هر څه ایثار شوي دي. اسرائیل بمباري کړې وه په فلسطین باندې، هلته کې خلک شهیدان شوي وو. د هغې زور هم د دغه پیښور خلکو نه ووته چې کله جمعیت علما اسلام مشر راغې او دغه مونږ وکتل په دغه روډ باندې همدغه جي ټي روډ باندې هغوی خپل پورا سامان راوړه، جلسه یې وکړه، احتجاج یې وکړ او خپل احتجاج هغوی ریکارډ کړ. نن مونږ وکتل چې زموږ کم کمیونټي میډ وایفز دي، زنانه زموږ خویندې راووتې، هغوی احتجاج وکړه. د هغوی هم مطالبات وو، هغوی سره بیا مذاکرات وشو، خبره وشوه، څو وقتي توګه باندې هغوی احتجاج ایثار شو. خو که مطالبات نه منظورېږي بیا به خامخا دوباره هغوی راوځي. لیډي هیلث ورکرز هم دې وخت کې مذاکرات کوي لګیا دي، هغوی هم دا دړکه ورکړې ده چې زمونږ مطالبات منظور نه شو
مونږ به سړک ته راوځو. لوډ شیډینګ ډېر زیات دی او جماعت اسلامي هم اتوار پر ورځ په دغه پېښور کې احتجاج کال ورکړی دی. احتجاج له وجه نه ټولې مسلې مخې ته راځي، سړک جام کیږي، ټریفک پولیس ته هم لاره نه وي، خو بهرحال د هر چا خپله مطالبه وي، خپله یو آواز رسولي چې هغه ورسوي. د وخت کې موږ سره مریم بیبي ټلیفون له موجود ده او دا هم هغه احتجاجیان چې کوم نن راوتي وو، کمیونټي میډ وایفز هغوی یو غړې وه، احتجاج یې وکړ، د دوی چې کوم ملګري وې په دغې ګرمۍ کې پېښور کې نن تقریبا 40 ډګري سنټیګریډ و، هغوی هلته بېهوشه شوې او بیا هغې نه پاس د هغوی مذاکرات شوي دي او هغوی سره خبرې کوو. ډېره شکریه تاسو زموږ له ټایم راکړه. دا راته ووایه میډم چې ستاسو مطالبات څه وو ټول نه پهله دا خبره، او بیا تاسو سره مذاکرات چا وکړل چې تاسو خپله دھرنا ختمه کړه؟ السلام علیکم، زما نوم مریم ناصر دی او زه د ډسټرکټ چارسدی یم، سی ایم ډبلیو کمیونټي میډ وایف ورکر یم زه. او زموږ نن درنه وه، زموږ دا مطالبات وو چې موږ ان این سی ایچ پروګرام سره، دا یو هیلث پروګرام دی، دې سره موږ د 1100 کالو داسې کار کوو. دوی موږ ته وایي چې زموږ دوی سره 3 کاله باونډ و، هغه 3 کاله باونډ چې کمپلیټ شو د دوی نه موږ ډیمانډ وکړو چې بس موږ اوس پرېږدی چې موږ خپل ځان له خپل ذاتي جوب وګورو. زموږ ډېرو ملګرو ته پکې جوابونه سرکاري میلو شو. زموږ د افسران موږ پسې راغله، د هغه جوابونه نه موږ وویستو، موږ یې په زور باندې کلینیک کې کښېنولو. موږ له دا یو خوب راکړو چې تاسو ته موږ یو برایټ فیوچر درکو، تاسو په خپل کمیونټي کې کښېنئ، ستاسو کمیونټي ته ستاسو ضرورت دی او ستاسو د مستقبل موږ ذموار یو. نن 11 کاله تیر شو چې زه مجبوره شوم، زما د 8 میاشتو چې کوم موږ ورته تنخواه وایو، دوی ورته سټیفن وایي، هغه دې زما بند کړی و. موږ خو هم دلته 1000 روپۍ پر ډیلیوري کوو، که موږ زیات چارجز وکړو نو هغې پسې دې انکوایري کوي، بیا هغې باندې موږ دې تنګوي، نو زموږ په دې باندې ګزاره نه کېده. اخر موږ روډ ته راووتو، مجبوره شو. په هغې کې داسې خبرې مخې ته رالې چې موږ د اسمبلۍ د وړاندې نه څوک هم راونوتل او زموږ ملګري په دې سخته ګرمۍ کې، په یې کې زموږ ډېرې ملګرې بېهوشه شوې چې هغوی هم اوسه پورې هغوی اډمټ دي او هغوی هوش او حواس بالکل برقرار نه دي. نو زموږ دغه مطالبات وو چې موږ د پرمننټ کې موږ له د سنوم راکړي، سکیل دې راکړي، موږ سره چې کومې وعدې شوي دي هغه دې پوره شي. چونکې موږ 24 غنټې سروس ورکوو، د مزدور دپاره بل پاس شوی دی چې هغه به 21,000 روپۍ به د هغه ماهانه سیلري وي. نو موږ هم دا وایو زموږ مذاکراتو کې. مریم بیبي، تاسو یو خو دا چې تاسو څومره ملګري یې په پوره صوبه کې، څومره کمیونټي میډ وایف دي دې وخت کې، او تاسو چې کوم سټایپنډ ذکر وکړه چې کومه تنخواه ده ماهانه، هغه څومره ملاوي تاسو ته؟ جی زمونږ په ټول آل کې پی کې 1382 جنکۍ یو مونږ، او زمونږ چې کوم نامن کې سټیفن راځي په 15,000 راځي 15,000 هیڅ قیمت نه لري، خو بیا موږ غریبانان یو او موږ ډېر مجبوره یو دې ته ناست یو. او هغه سټیپنډ هم د تیر 8 میاشتو نه بند دی؟ جی بالکل، سټیفن د تیرو 8 میاشتو راځي بند دی. موږ ډېر مجبوره یو، موږ د دغې په وجه باندې موږ سټرایک وکړو، موږ روډ ته راووتو، موږ پر امن طریقې سره ډېر سټرایکونه وکړو، موږ د رمضان نه شروع کړې ده، خو موږ هېڅ ریسپانس نه راځي. خو موږ د پرمننټ کېدو لپاره ووایو، دوی وایي چې ستاسو لپاره قانون نشته چې تاسو پرمننټ شئ، یو سټیپن باندې یو کس نشي پرمننټ کېدی، په سیلري باندې پرمننټ کېدی شي. نو موږ دا هم وایو چې د اعلی حکام چې کوم زموږ ناست دي، ایم این اے ایم پی اے دي، زموږ دپاره په اسمبلي هال کې اواز اوچت کړي. موږ نو مریم بیبي، تاسو چې کوم ډپارټمنټ دی دا مدر اینډ چایلډ هیلث غالبا ظاهري خبره ده چې دا راځي هیلث ډپارټمنټ سره، ډپارټمنټ څه وینا ده؟ هغوی څه وایي چې موږ تاسو نه پرمننټ کوو؟ جی هغوی دا خبره کوي تاسو چې یې نو تاسو له موږ ټریننګ درکو، فری کې تاسو له فری کې موږ کلینیک درکو، کمیونټي مې درکړه، دې نه زیات موږ سره شو کولی، موږ به نور که جینکیانې ټرین کوو، هغوی به کمیونټي ته لېږو. موږ تاسو ذمواري نه اخیستې چې تاسو سره کمپاونډ شوي دی، کې د پرمننټ کېدو هېڅ قسمه ذکر نشته. خو موږ به دلته دا ووایو چې تا سره زما د پرمننټ کېدو ذکر لکه ته اوس وایې چې نشته که نه، داسې څه ذکر وکړي. تاسو 11 کاله ولې زه ساتلی یم؟ زما فیوچر دا تباه په تا زبرې نه زه اوښتم، زه دې ووارې چې کوم تا مله په وخت ډیپلوما نه راکوله، نن چې ته مله ډیپلوما راکړې، زه به ستا په ډیپلوما باندې څوک هم ځان ته غاړه کې تعویض کړم. دا دوی میډم ته کوم تاسو ذکر وکړه چې دا زموږ زیاتره خویندې دي چې هغه د غریبې کورنۍ نه دي، دغه 15,000 روپۍ ظاهري خبره سرکاري د وخت کې چې کومه تنخواه ده هغه 17,500 روپۍ ده، او 21,000 چې کوم دی هغه اپروف شوه، ظاهري خبره روان بجټ کې به راځي. نو 19,000 روپۍ نه ورکوي اخو یو سایډ ته، خو دا 15,000 روپۍ د ډېرو خلکو لپاره ډېر ضروري دي. هغوی به اوس څه کوي؟ د هغوی کور څنګه روان دی؟ دا ډېر مشکلاتو سره موږ دوچار یو. زموږ ویریفیکیشن روان دی، هغه دوران کې هغوی چې زموږ کوم افسران راشي زموږ خبرې ته خو څه وخت نه دي، خو بهرحال موږ ورته خپل فریادونه کوو چې زموږ ماشومان دي، زموږ د بچو فیسونه
کور کړیان موږ ته کوم تاسو میډیسن موږ نه راکوي دا به اخر زموږ څه حال کېږي. موږ ډېر په غربت کې وخت تېرو ډېر د مجبورۍ پښتانه ورسره چې کله د روزي یو سټرایک کوي یا یو جوب لرو دي هغه ډېره مجبوره وي نو بس زموږ دغه حالات دې وجې نن موږ سټرایک وکړو. او مریم بیبي اندازن یو میډوایف څومره ډیلیوري کوي د هفته کې یا میاشت کې؟ جی دا تاسو ډېر ښه کوېسچن وکړو. میډوایف چې دا خو د کمیونټي پورې دغه ده چې کوم کمیونټي لکه مطلب زیاته آبادي ورسره وي نو هغه زیات ډیلیوري کوي، کم آبادي هغه کم ډیلیوري کوي. خو لکه زموږ داسې میډوایف شته چې هغه د هر منث 50 ډیلیوریز هم کوي، 20 ډیلیوریز هم کوي، 15 هم کوي، 13 کوي، لکه 30 هم کوي. داسې تعداد چې ډیلیوریز کوي دی وایي چې ستاسو سټیپن چې کوم دی دا ستاسو په ډیلیوریز باندې راځي. نو زموږ چې کومې ملګري 30 50 60 پورې ډیلیوریز کوي نو د هغوی سټیپن ولې بند دی؟ پکار دی چې هغوی حکومت ته دونه فایده ورکوي په هسپتالونو باندې بوج کم کړی دی. او چې کوم ډیلیوري فیس ته هغه میډوایف په خپل اخلي که ډپارټمنټ لور کوي؟ جی میډوایف دا په خپل علي 1000 فیس دی. دا میډوایف ځان سره جمع کوي. دوی دغه خبره کوي چې تاسو خپل پیسې اغله تاسو بستدي سټیپن چې کوم دی دا دې چې موږ سره مذاکرات وکړو چې دا تاسو لږ بندوم، تاسو زه ډیپلومي در کوم، تاسو زما طرف نه فارغ یې. دا خبره په موږ ټول میډوایف باندې ډیره بده ولګېده چې لږ کاله ځان سره وساتلم چې نن ما خپل حق ډیماند وکړو نو ته ماته وایې چې ته فارغ یې. نو دا راته مریم بیبي چې تاسو لاړ شئ ولې چې دا کم کار تاسو کوی لګی دا شروع شوی ځکه دی چې خیبر پښتونخوا په پورا جنوبي ایشیا کې ټولو نه زیات زمونږه مارټیلیټي ریټ دی تقریبا 2.7 دی چې زمونږه دغه میندې یا ماشومان په دغه پیدایش په وخت کې هغوی مري. ځکه دا پروګرام شروع شوی و. څومره ګران کار دی دغه پیرنټس رضا کول چې هغوی ډیلیوري یو پوره پوهې زنانه د لاس نه وکړي. داسې خبره چې کله زموږ دا پروګرام شروع شو MMR IMR انفنټ مورټیلیټي ریټ ان موربیډیټي ریټ لکه د دې د مور او د بچي د شرعي اموات کمي لپاره دا پروګرام شروع شو. په دې کې میډوایف دومره ښه رول ادا کړو چې زه کور په کور زما ملګري کور په کور وګرځېدې هغوی ته خپل پهچان وښولو چې زه یو هغوی موږ دومره کنوینس کوو چې هغوی ماینډ کې کومه خبر راځي بالکل د هغوی هغه ټاپک هغوی بېرته په کلي کې چې موږ دا سنټر پلو کړی دی هغوی هغه انتهایی ګران کار دی. انتهایی ګران کار دی تر دې پورې چې کومه ډیلیوري دی په 10 ډاکټرانو او په ټرانسپور او د شتو کسانو په میاشت تاسو आवाज مریم بیبي ډېر زیات کټ کېږي لګیا دی او موږ سره پروګرام وخت هم ختمېدو والا دی. ډېره شکریا تاسو موږ ټایم راکړو. زه تمه لرم چې زمونږ هیلث ډپارټمنټ باندې خامخا ګوري وایي چې څنګه ما ذکر وکړو چې زمونږ دغه مورټیلیټي ریټ د پیدایش په وخت کې د ډېر زیات دی د پوره ساوث ایشیا په نسبت د خیبر پښتونخوا ټولو نه زیات دی. نو دا کنټرول کولو کې همدغه زنانه خپل کردار ادا کوي. د 13 کالو نه یې کار کړی دی او که یو خواته خیبر پښتونخوا حکومت 15 کسان مستقل کولی شي نو دغه 1400 غټ فګر نه دی دا ځان سره هغوی اغوستی شي. پروګرام وخت ختم دی. اجازت راکړئ. د الله پامان.